د میډیا والا موږ شکریه ادا کوو چې تاسو زموږ په شارټ نوټس باندې رالی او زموږ حوصله افزایي مو وکړله. موږ ټول ملګري چې دا کم دلته ناست یو او دا موږ د ټولو چیرمنانو طرفه ستاسو شکریه ادا کوو. دویمه خبره چې موږ اولنۍ کومه خبره کوو د باجوړ دپاره، هغه خبره دا ده چې دلته دا خبره کیږي چې باجوړ یلګه ملکان ډویژن د 2033 پورې دا د ټیکس کومه خبره دی نه دا مستثنا شي. موږ د باجوړ دپاره ځان له مطالبه کوو او ځان له مطالبه زموږ دا ده چې اول د موږ د ملکان ډویژن د نورو ضلعو په شان په هغه سهولتونو سره برابر کړي چې کوم سهولتونه فیسیلیټیز یې غوله ورکړي دي نو هغه فیسیلیټیز د موږ له راکړي د هغه نه د وروسته زموږ څخه خبره وشي چې یاره ستاسو نه موږ څومره کال درکړو. موږ د 15 او یو کالونه په تیارو کې را روان یو. زمونږ تعلیم د نش برابر دی، زمونږ صحت د نش برابر دی، زمونږ بجلی د نش برابر ده، زمونږ چې دین اوبه پاک اوبه دا میسر نه دي. زما په باجوړ کې وسم خلک په سرونو باندې چې دی اوبه وړي په دا علاقې دي زموږ سشته. موږ به تاسو میډیا ولته ان شاء الله دا وزټ درکول ده تاسو باغوینه چې دا حقیقت دی کو نه دی تاسو به هم د دینه خبرې وي. دغه مسله ده. بل سړکونو حالات زموږ څه دي نو په داسې حالات کې ته زما سره ټیکس خبرې کوې نو دا بالکل موږ د منظوره نه ده. موږ اول خبره دا کوو چې موږ د ملکان د نورو ضلعو په شان په دې لیول برابر کړي چې کوم سهولتونه غوله ورکړي هغه د موږ له راکړي نو بیا د دې نه وروسته زموږ سره ټیکس خبره وکړي چې یاره څومره قانونه پس په موږ باندې ټیکس ولګي. یوه خبره دا شوه. بله خبره دا د بارډر خبره کېږي چې یاره بارډر نواپاس خبره موږ واورېده چې یاره نواپاس باندې خبره کېږي. زما د قوم پیدا خو بغاکي پاس کې ده، زما د قوم پیدا خو کګا پاس کې ده، زما د قوم پیدا خو لیټې پاس کې ده. دا زما دننه دغه دی. نواپاس خو زما بالکل د مومن سره بارډر دی. موږ د هغه مخالفت نه کوو، اغم دي خو زمونږ د قوم پیدا چې په کم کې دا پکار ده چې په دې باندې کار وشي، دې ته نظر وساتلی شي او په دې باندې کار وشي. زمونږ دا مطالبه ده. بله خبره دا ده چې یاره اوس بجټ را روان دی 9 تاریخ باندې پیش کېږي. په بجټ کې موږ د مرکزي حکومت نه دا مطالبه کوو او د صوبایي حکومت نه دا مطالبه اگر چې دا نګران دی موږ دا مطالبه کوو چې زمونږ د قبایلو دپاره د خصوصي ګرانټ منظور شي. کمې نفسي واټ کې چې زموږ ته څه شوي دي هغه هم دې موږ ته چې کوم موږ ته نه دي میلاو شي هغه دې هم موږ ته میلاو شي. 500 ارب روپۍ دي هغه هم دې موږ ته میلاو شي او د دې نه علاوه د خصوصي زموږ دپاره داسې وکړي چې یاره زه خو تا مثال په طور باندې راوستلم یو سیستم د زموږ بلدیاتي راوستو. زموږ سیاسي خلکو خو اول سیاسي ازادي غوښتله چې موږ د سیاسي ازادي میلاو شي. بیا د هغه نه وروسته سیاسي ازادي میلاو شوه، اف سی آر ختم شي، اف سی آر ختم شو، سیاسي ازادي میلاو شوه. بیا تاسو د چې کوم سیاسي مشران دي زموږ د باجوړ اکابر دي دیو د بلدیاتو لپاره سټرګل شروع شو. بلدیات هم راله اوس یو نیم کال زموږ وشو. یو نیم کال کېدلو کې زموږ صورتحال دا دی چې یاره موږ داسې حالات ته راوستو لکه چې سړی څوک مسافر شي ماجر شي او په یو خوش ډاګ باندې کېږي. زما دفتر نشي نیم کال وشو. په کار دا چې تا زما بلدیات کول اول به دې مال دفتر بندوبست کړی وي، دا ټول فیسیلیټیز به دې اول راکړلی بیا به دې مال چې دی نو د انتخابات کولی. تا زه راوستم او مال د انتخاباتو له زما دفتر نشته دی. دفتر چې دی نو زم در بدر یم او زما سره سیکرټري هم در بدر دی. یو د برت او د ډیت سرټیفیکیټ دپاره چې یار زموږ سیکرټریان څومره لالاند دي، د نکاح فارم دپاره څومره ګرځېدل دي. نو دا ټولې خبرې چې دي نو دا خبره دا ده چې دا زموږ مطالبه ده چې یاره فنډ دې موږ له راکړلی شي او خصوصي دي موږ له په دې باندې نظر وساتلی شي باجوړ باندې. بالکل ځکه چې موږ د ملکان ډویژن سره اورال موږ د ټول قبایلو خبره کوو خو په دې وخت کې چونکې موږ د باجوړ د ملکان ډویژن سره دی نو د ټیکس په مت کې دا خبره موږ د مخې ته ږدو چې یاره دا داسې وشي. د دې نه علاوه چې زه دا خبره کوم چې زموږ د بلدیاتي نمایندګانو سره دی دا مور د میرې نه کېږي. دا امتیازي چې کوم سلوک زموږ سره کېږي دا ناروا سلوک خو دا زموږ سره د انتظامیه له طرف نه کېږي. خو دا زموږ د موږ اوس منشن کولی نه شو خو دا زموږ سره د هر ځای نه دا کېږي. وروره دا شی زموږ سره نه کېږي. زما دا وسم اق اف سی آر والا سیستم دی هیڅ بدل شوی نه دی. زما یو مرګره راغلی هغه 12,000 آبادۍ نه راغلی دا مشر شوی دی د دې عزت نشته دی او موږ د هغو په عزت باندې موږ خفه کېږو. دا کم خلک دي چې موږ د هغه په عزت هم خوشحالي دا زموږ مشران دي باجوړ دپاره ډېرې قربانۍ ورکړي خو موږ له هم د عزت راکړلی شي زمونږ خبره پرې واورېدلی شي زمونږ په خوله هم دې کارونه وکړلی شي که نه. داسې خو دې راسته نه کوي چې یاره ته مطلب موږ تاسو ته خبره کوو او تاسو موږ داسې اګنور کوئ. بله دا خبره ده چې یاره د بار نه میلمانه راشي زمونږ ډېر معزز میلمانه راشي هغه د پولیسو مشران دي، آی جي راغلی مخکې ملکان ډویژن، دا اوس کمیشنر راغلی د ملکان ډویژن. د دې نه علاوه په داسې اهم موقعو کې چې دی نو بلدیاتي نمایندګانو دعوت نه ورلی کېږي. نو دا دعوت نه ورکول د دې مطلب دا شو چې تاسو ته زموږ دا سیستم قابل قبول نه دی. موږ دا خبره ډېر په معذرت سره کوو خو تاسو دا سیستم قابل قبول نه و
زه د خپل سیاسي مشرانو ته دا خبره کوم موږ د دیونم ګیله ده خو تاسو دا قابل قبول نو بیا هم دا سیستم لپاره فایټ نه کولای دا سیستم هم راوستل نه دا دومره په 4 روپۍ خرڅ ولي چې حکومت د دې متحمل نو او تاسو چې نو دا سیستم راوستو نو سیستم راوستو په کار ده چې اوس تاسو دا سپورټ کوي نو زمونږ دا ګیله ده چې یاره په دې کې زموږ سره دا مسلې چې دي نو دا نور دا پرېښودلی شي او د دې نه علاوه موږ یوه بله مطالبه ده چې دا بي اس پي دفتر دی دا د زنانه تلی ته راځي نو د تلی چې کوم د بي اس پي نه بېنظیر کوم سپورټ پروګرام دفتر دی دا د تلی کې په خپل ځای باندې دي ته خپل علاقه ده خو چونکې د پاشد د لیټۍ نه یو سړی راروان شوی د سرو نه راروان شوی نو موږ مطالبه داره چې هلته دي د نادره چې دا کوم دفتر بند شوی دی دا هم دې دوباره فورا بحال شي مناسب ځای دی وکتلی شي او دا دې هلته ویوړلی شي او د دې سره سره چې دی نو بي اس پي دفتر هم د فورا انتظام وشي ځکه چې دا زنانه سره د دې مسله ده او د دومره لرې نه سړی راشي ټوله ورځ تېره کړي او بیا چې دی نو د هغه کار نه کېږي نو دا د افسوس خبره ده نو دا خبرې وي موږ دا څوک ګزارشات کېښودل په دې کې موږ دا خبره کوو بالفرض محال دا کوم سلوک زموږ د بلدیاتي نمایندګانو سره روان دی او دا په دغه لیول باندې روان وو دا کوم بلدیاتي نمایندګانو سره روان دی خو دا زموږ سره د سیاسي مشرانو طرف نه روان دی خو دا زموږ سره د هر چا طرف نه روان دی دا خبره غواړي چې زه کومه نو زه ډېر په تکلیف کې او په کرب کې یم چې دا خبره کومه نو موږ به د دې خلاف بیا خپل الله عمل کوو یا د خپله قبله دروست کړي موږ دې ومني چې موږ عوامو منلي وو موږ دې ومني چې عوام موږ راوستي وو موږ سلیکټ شوي وو په دې وخت کې چې دی نو په باجوړ کې صرف چې کوم الکټډ کسان دي چې کوم عوامو راوستي خلک دي او په دې وخت کې چې موجود دي نو بلدیاتي نمایندګان دي نور ټول په ایکس واله دي د ایکس والا قدر کېږي موږ د هغو د قدر مخالفت نه کوو هغه هم زموږ مشران دي د هغه خو موږ هم د خپل ځان دپاره عزت غواړو نو لهذا دا رویه دې زموږ سمه شي کو نه وه نو بیا موږ خپل الله عمل دا چې احتجاج ته ځو او درنې ته ځو بس دا څو خبرې وي تاسو موږ شیر کړي الله دې تاسو ټول جزای خیر دې ډېرې مننه خپل چیرمین نه چې کوم کاوشونه کوي د خپل ډویژن د خار د دې نه په دې باندې مطمئن یم چې د دې کوم محنت دی د خپل ډویژن دپاره نو دا قابل ستایش دی موږ قابل داد دی موږ د هغه نه مطمئن یو په دې خبره کې چې تا کوم خبره وکړله نو د دې د کوآپریشن نه زموږ تسلي نشته په هغه باندې چې کوم مدد هغو زموږ څخه کوي که نه موږ د ځان خبره نه کوو موږ اورال خبره کوو په هغه باندې موږ تسلي بخش نیو خو چېرته مطلب زموږ کومې مطالبې دي موږ خو دلته اول رالو ستاسو خوله بیا به د هغو سم دا خبره کوو خو چېرته زموږ مطالبې نه حل کېږي بس زموږ څه اپشن دا دی چې موږ احتجاج ته ځو او موږ دننه کوو ځکه چې یوه یو خو دا دی چې تاسو در نه وکړئ بل دا اخرنی اپشن د استعفا خو ټول ملګري خو موږ تاسو وښیو نو ټول ملګري داسې دې حد ته رسېدلي چې موږ استعفا ورکړو دا ولنۍ خبره به زه ته دا ولې چې دا کم حالات موږ وینو کومه رویه زموږ سره روانه ده د رویې د وجې نه اوس فنډ نشته دی خو نشته دی د هغه عوامو د هغه څه کار نشته دی خو چې زما یو قوم د یو کار دپاره ما راولېږي چې ته لاړ شه زما په دفتر کې دا کار وکړه او زما خبره څوک نه اوري نو بس زم ډسارټ کېږم او زما د قوم په نظر کې زه چې دی نه غورځېږم زما ښه امیج نه دي شاته نو لهذا موږ اول خپل مشران چې انتظامي کوم مشران دي اډمنسټریشن دی که هغه پولیس دي که هغه نور څوک دي هغه ټولو باندې دا آواز دی چې د نن نه وروستو چې دی زموږ څه دا کومه دا رویه ده په دې کې د بدلون راولي څنګه چې موږ د هغه نه مطمئن یو خو نه راولو نو احتجاج اولنۍ خبره ده موږ اولنۍ خبرې په خبرو باندې کوو بیا به احتجاج هم زموږ اپشن موجود دی او د در هم اپشن موجود دی او انشاءالله تعالی دې ځلې چې موږ کوو نو دا موږ چیرمنانې کوو لکه مطلب دا نشته چې موږ نور څوک کیش کوو په خپل ترو بیا کوو او د هغه وخته پورې به ناست یو چې یا به زموږ دا مطلب مسلې حل شي او یا به ملته خیمې لګولې موږ پاڅېدلو نه